الله عليه وسلم نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاسو دلته چې کوم کسان ولاړ دي ځان هم ستړی په کلان درالې خبرې کنه دغه ځای هم خوښ دی. وختونه زه ګورم زنانه ځي راځي ډېر برکتي مجلس او محفل دی. د الله جل شانو لوی احسان د دیندار خلکو د پاره د خوشاله موقع دی. دیندار خلک په دې خوشحاليږي چې زما اولاد هغه دي دینداري. دیندار خلک په دې خوشحاليږي چې زما اولاد دي دینداري. اوس دا مدرسه او استاد دا سیستم الحمدلله ثم الحمدلله ډېر بهترین سیستم او خصوصا د ماشوم چې عربی کې تقریر کو ماشاءالله الله جل شانو دی مزید ترقی غ نصیب او ګرځي. ادین زیاته خوشحالي هغه ما تپدی باندې ملاو شو چې حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه مولوی صاحب محترم کا والد صاحب دین زیاته خوشحالي خبر هغه دار چې مولوی صاحب محترم رحمت الله علیه داغي چې کوم مهنتونه او اخلاص هغه بالکل واضح دی او الله جل شانو دا قبول کی. مولوی صاحب محترم حضرت مولانا محمد ادریس صاحب رحمت الله علیه ډیر الله والے انسانو ډیر لوی سړی. تاسو د کلی او تاسو ته صحیح پته نه لګي همغه د کلی نو مونږ ته پته لګي دا ابيګا یو امیر صاحب مونږ سره ناسو نه خبره کوله چې وای دا مولا چی کنه وای دا څوک د خپل کلی نه تسلیمي چې زما د کلی مولا دی. زما په خیر تاسو ما ته ډیر خوشاله دي خپل مولیانو نه. استاد د مولیان ډیر نیکان او صالحان او ډیر روح خلق دی. الله جل شانو صفت نه کوم صفت ته چا مخامخ کار نه دي. زما زړه ته دعا کوي په دې وجه باندې چې ډیر لوی شخصیت دا غي کار هغه دی راټینګ کړي او دا غي غنوم هغه دی ژوند او ساتو الله جل شانو دی قبول کړي. اصل مسله هغه د انسان د پاره چې انسان په دنیا او آخرت کې کامیابی کله انسان کله چې د خپل فطرت مطابق او چلیږي کنه چې به کم فطرت الله دې پیدا کړي په هغه طریقه باندې او چلیږي په کومه طریقه چې الله دې پیدا کړي دا هغه قانون مطابق او چلیږي په کم قانون چې الله دې پیدا کړي نو بیا دا انسان په دنیا کې هم کامیابیږي او په آخرت کې هم کامیابی. او هغه قانون چې کوم دی هغه فطرت هغه انساني فطرت قرآن مجید د دې موږ له راکولو مطلب دا دی د الله جل شانو د طرف نه چې دا موږ ته ملاو شوی دی چې د انسان نه انسان جوړ شي. بس چې انسان بس صحیح انساني دا صحیح مسلمان دا خبره په بل طرف وانړوي یو بل ازم دی هغه طرف ته وانړوي بلکې دې مطلب دا دی چې قرآن مجید منتسخی او احادیث مبارکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه دا بس انسانیت او څه پوری چرته مونږ ونلی دا چې قران او حدیث کې چرته د انسانیت خلاف خبر رااله. قران او حدیث کې د انسانیت خلاف خبره نشته. دا سړی نه انسان جوړي انسان نه ځکه انسان جوړ شي بس دې کامیاب شي. پیسې ګټل دا خو انسانیت نه دی. نوم پیدا کول شهرت دا خو انسانیت نه دی. جیداد هغه ځان د پاره برابرول هغه سیوا کول دا انسانیت خو نه. انسانیت خو یو جدا سیز دی. علماء کرام او فرمایل چې اصل سیز هغه کردار دی د انسان. انساني کردار پکار او انساني کردار الله جل شانو دا غي طریقه خو دې دمته که هغه انساني کردار هغه تاسو اختیار کو او د فطرت مطابق مخبل ژوندۍ هغه تیر کړی تاسو به کامیاب شئ هم په دنیا کې او هم په آخرت. صحابه کرام رضی الله عنهم نبی کریم صلی الله علیه وسلم او پیغمبرو جبرئیل خدای الله جل شانو فرشتہ او الله جل شانو خو الله دې بس. او زموږ ذهن کې دا سوال راتلو چې را په دې قران او په دې سنت باندې څوک کامیابی کی پرسکا نو دا چې موږ نمونه او مثال هغه پکار دی چې هغه نمونه او مثال هغه زموږ پشان دی. بس الله جل شانو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خلق کینول چاته هم صحابه کرام وای هغه دې لحاظ سره چې هغه انسانانو بالکل زموږ په شان دي.
بالکل زموږ په شان انسانانو صحابه کرام خدایي او درجه د صحبت چې هغه صحبت والا درجه هغه د بل چا نشته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مجلس هغه مقام او مرتبه هغه ته حاصله ورغي عام انسانان دین الله جل شانو هغه صحابه کرام زموږ د لپاره ایز ا پریکټیکل هغه پیش کړل دا صحابه کرام دي کې دي په شان ایمان مروړو او کې دي په شان کارونه وکړه تاسو هم کامیاب شئ او صحابه کرام کې یو کمالو ګور دا الله جل شانو چې کله انسان ته عزت ورکړي کنه دا عزت دوه قسمه ورکړي علماء کرام دې خبرې ته متوجي شي چې الله جل شانو انسان لکه عزت ورکړي کنه دا دوه قسمه عزت ورکړي کم حیثیت او مقام او مرتبه چې ورکړي دي دوه قسمونه یو هغه مقام او مرتبه د انسان چې هغه د انسان په عقل کې راځي موږ یې ستوایو دا خبر د عقل مطابق ته او د عقل موافق ته بس عقل منی دا خبر یو دا درجه دا مقام نه دا حیثیت ته دا کله کله انسان ته الله جل شانو ور کله کله یو عزت داسي چې هغه عزت سره په عقل کې ناراضي دا عقل او عادت ته د انسان بالکل دا اوشله ختمي دا عقل سری کې دا یو عزت الله جل شانو د انسان نصیب هغه اولین ته همغه عزت وایو ځکه زمغه سمجھ ترازی او د دویم ته همغه عزت نه وایو دي ته یو بل نوموي زمغه علماء کرام چې هغه کرامت لفظ هغه عزت چې کمی هغه ذهن کې راځي عقل منی دا یو انسان را روان دی پرسک کنه او لوی شخصیت ته څوک سره په خیر کوي څوک له لاسونو خولې څوک په ګلونه شیندي څوک د سیرې ورچي الکه یو انسان ابل انسان ته وي چې یو سړی بل سړی ته وي الکه د پلان کې سړی ډیر عزت والا سړی دی الله ول ډیر عزت ورکړي یار ډیر بهترین سړی نو زدای هغه عزت ته هغه حیثیت او مقام او مرتبه چې دا سمجھ ترازی انسان پوېږي په دې مان چې دا عزت او کله کله دا عزت چې کم دی دا بل انتها کراس کی بس اخري حد ته ورسی ناغه ته بیا کرامت ویلې شي کرامت چې دا صحابه کرامو ته ملاو شي او پړومبي فرصت تبلیغیان اولنې چې کم کرامتو هغه الله جل شانو صحابه کرامو ته نصیب کړو او صحابه کرامو ته الله جل شانو کرامت ولې ورکړو دا غي اصل وایي چې قرآن مجید زموږ د پښتنو نه چې تاسو کې چرته کنه چیرې په صحابو کې د کم صحابي ډېر وخته 99% خلک به ته زما حضرت عمر وخته رضی الله تعالی 99% خلک په سلو کې با یو کم سل کسان دا وایي چې زما عمر وخته رضی الله تعالی ټول صحابه کرام داغي یو حیثیت ته یو مقام او مرتبه زموږ په زړونو کې ډېر مینه محبت ته سره زموږ د پر الله نمونه او مثال پیش کړي اجدا خبره ده په پښتنو نه چې تاسو کې هغه حضرت عمر مې وخته تاسو ته کې حضرت عمر دی ولې وخت ډېر عزت والو کړه الله ور ډېر عزت ورکړ حضرت عمر چې کوم عزت وکړه حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته دوه قسمه عزتونه ملو شو یو هغه عزت ته ملو شو چې هغه زموږ عقل منی چې هغه تمغه غیرت وایو ډېر لوی سړی حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ داسیو په دومره ازمکه باندې هغه حکمرانی او وغدا چل کړه دا ټول واقعات څومره تاریخ بیان کړي دا واقعات زموږ سمجھ ترازی او تاریخ مونږ ته یو بل قسم واقعات هم د حضرت عمر بیان کړي چې هغه بالکل عقل نه مني او دې زماني نسل خو بالکل نه مني هغه ځکه نه مني چې هغه خبرې چې کم دي د هغه تعلق ته روحانيات سره ده عمر ته الله ډېر لوی روحاني طاقت ورکړو رضی الله تعالی عنہ راغي په بنیاد الله جل شانو ساغه عزتونه او تنصیب کړیو چې کوم عزتونه هغه سمجھ ته ناراضي کله حضرت عمر رضی الله تعالی یو سرمن چوته او په هغه سرمن باندې لیکل کړي او هغه عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ لورګي چې دا چې کوم پرچه مې د لولي کله کنه د لاړ شواله او د مصر خلک داغي یو عادت جوړ شوی دی چې الته دریای نیل هغه اوچیږي او هغه دریای نیل هغه ته دا پرچه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ورواچوا دا ما چې بکم لیکل کړي دا سرمن ور غورځوا چې بیا دا دریاب چرته اوچ نشي خلکو ته تکلیف ته حضرت عمرو بن العاص رضی الله تعالی عنہ لاړو او د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ خط هغه ور غورځو دریاب او شپږ سو کال پس یو عالم را پاسي هغه وی شپږ سو کال د عمر شو بیا چرته د عمر د زمانه نه پس دریای نیل نه دی اوچوي په دې خط کې څه کمال چې
دریاب جاری کو خدا هغه عزت ته چې الله جل شانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ور کړو هغه عزت ته چې د عقل نه مني او دغه ته موږ کرامت وایو بس کرامت نور څنګه وي بس عجیب خبره حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ کله په منبر باندې ودرېږي او په منبر باندې جمعې په خطبه کې د یوې میاشتې مسافت باندې لګلې ده حضرت ساریه هغه لګلې ده هغه ته دې منبر نه आवाज کوي یا ساریه الجبل او आवाज ته کوي چې یو طرف ته شپناش پناه والے شان د مان دشمن را روان وي خرابې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ فرمای زو سره په جمعات کې ناس وې مې چې په حضرت عمر باندې چلو شو دا دمان سي چلو دې په منبر ولاړ له ساریه आवाज کې ساریه خو نهاون ته تلې ساریه خو د ایران اخیری بارډر ته تلې دغه توازن کې دلته خو ما د تاریخ او د وخت ځان سره نوٹ کو او بیا چې حضرت ساریه راغې نو حضرت ساریه نه تاسو غلکا پلان کې تاریخ خو خاص کار نه شوی وی ولې نه حضرت الله یو مسله شی جوړه شی وړې لویا ا مسله رات دا جوړه شی وا چې په موږ باندې دشمن دی او طرف نه حمله کوله موږ چل نه راتلو چې بکم او تختو او حضرت عمر رضی الله تعالی आवाज په مونږ کې هغه محسوس شو مونږ ته محسوس شو حضرت عمر رضی الله تعالی आवाज د سره ته محسوس شو چې مونږ سره په مجلس کې دی گویا په دسته کې مونږ سره ولاړ دی په پوجانو کې ولاړ دی او مونږ ته आवाज وکړو چې تاسو غر طرف ته پناه والے تاسو یو طرف ته شي پناه والے چې دشمن نه تاسو بچ بس مونږ بچ شو الله جل شانو مونږ فتح راکړه دا څه کمال د عمر په आवाज کې چې د وی میاشتې په مسافت باندې د مدینه منورې نه आवाज شوته او چرته وړي نهاون ته وړي ناشنا کمال نو دا خبره د کم ځای نه راغلی دا د عمر رضی الله تعالی کرامت چې الله جل شانو نصیب کړو هغه عزت چې هغه زموږ عقل نه مني بالکل تسلیمای نه دا هغه دویم قسم د عزت ته چې هغه تاسو وړاندې هغه ز پیش کوم کله حضرت عمر رضی الله تعالی ځنګل ته خطولی ځنګل ته خط ورځي دا غیر درندگان روان کله عمر په مسجد نبوي کې ناس ته کوړه وسره او د مسجد نبوي د ازمکه په داسې وی زلزلہ رااله او بیا مسجد نبوي کې دا غیر نه پس چرته په مدینه منوره کې زلزلہ راغلی شپږ سو کاله په سړی نقل کې شپږ سو کاله کې چرته بیا زلزلہ نه راغلی څه کمال د حضرت عمر رضی الله تعالی په دې کوړه کې چې دا غي د وجه زمکه ودرې دا کرامت چې الله جل شانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ نصیب کړو اوس دا کرامت چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته حاصل شو وجه سوا امام بخاری رحمت الله علیه حدیث هغه ذکر کوي حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ منقبت ذکر کوي وای کان عمر کان وقافا عند کتاب الله باقي یو کمال چې قرآن خوانو حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ دا تعلق ته قرآن مجید سره او چرته چې د قرآن مجید خبر رااله عمر به एकदम هنګ شو بدري دو په زبان بیا اخو قدم نه دی غست کله زنان راضی په مجلس کې وته ودرېږي اے عمر دا فیصله او دا تقریر دی کو دا الله د کتاب خلاف ته عمر په زبان ودرېدو کله دا سکیږي چې یو غلام سره ولاړ دی او هغه ته چې اے عمر ته خوشاله شوي ته په دنیا خوشاله شوي دا دنیا خو بهتره نه ستاسو لپاره الله تعالی بل سویل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون الله خدای عمر هنګ شو درې په ځای د عمر دا یو کمال چې د الله جل شانو د کتاب آیت راغله دومره محبت ته قرآن مجید سره دې ځای ته حضرت عمر ورسو چې دا هغه عزت هغه سمجھته راځي چې الله جل شانو دون لوی عزت هغه ته نصیب کړو الله جل شانو عزتونه انسانانو ته نصیب کوي هغه پس نصیب کوي او قرآن مجید نصیب کوي چرته دا قرآن مجید د انسان سره انسان خپل ژوند هغه دې سره تړلې د انسان کامیاب شوی دی هم په دنیا کې هم په آخرت کې کامیاب شي هم خو دویم یو عجیب دا یوازې دا سینه چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ملاو شو حضرت صدیق اکبر ته ملاو شو حضرت عثمان ته ملاو شو حضرت علی ته ملاو شو رضی الله عنهم عشره مبشره ته ملاو شو یوازې دا نه دا تمام صحابه کرام او د صحابه کرام نه پس چې کم راتون کې خلق دي اغي کې په دغه نقش قدم باندې زی الله جل شانو ته کرامت ورکړي هغه عزت هم ورکړي چې هغه سمجھ راضي عقل مني او هغه کرامت وته ورکړي چې هغه عقل نه مني دا الله جل شانو دا سک الله جل شانو قرآن مجید ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات عدن تجري من تحتها الانهار بیا الله جل شانو اخره کې دا تمام دا بدلی الله جل شانو دا اجرتونه او الله جل شانو دا معاوضه او الله جل شانو دا درجه او مقامات ذکر کوي اخره کې سوی ذلك لمن خشي ربه وسوره بینه چې دا د هر چا د پاره دي چې هغه د الله جل شانو نو یری او د الله جل شانو هغه سړی یری چې الله جل شانو ډیر پیژني انما يخشى الله من عباده العلماء
کم خلک چې الله ډیر پیژني هغه د الله نه ډیر یریږي علما معنا الله جل شانه ول چې څوک د الله پہچان چاته نصیب تنگ شي خو نه باران خو نه تنگ کړي دا شیرګل نه راغلی ما باران نه تنگ نو تاسو باندې تنگ ان شاء الله خبره مې دا کوله چې الله جل شانه یوازې دا نه دی ویلي چې د عمر د پاره د صدیق اکبر د پاره د عثمان غنی د پاره د حضرت علی د پاره ذالک لمن خشی رب چا چې الله جل شانه پیجندل دا دغه د پاره دي څوک د الله نه ویریږي هغه څوک یریږي د الله جل شانه نه کم چې الله جل شانه پیجني اوس کم خلک چې د الله جل شانه زیات پیجني هغه خلک چې قران مجید زیات پیجني قران مجید چې تا په کوم ورځ ډیر او پیجن ته الله ډیر پیجني او دا چې الله جل شانو ډیر او پیژندو د قران مجید په ذریعہ سره تبع غمر لوی عالم تبع غمر لوی متقی تبع غمر لوی حیثیت والے انسان صحابه کرام هم دغه شان یا تابعین هم دغه شان تبع تابعین هم دغه اخري تور په نن زمانه پورې داسې خلک شته چې الله جل شانو ول د عزت سره کرامات ورکړي عزتونو سره کرامتونو وته نصیب یوازې صحابه کرام د بار صحابه کرام جو کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام په مجلس کې نه دا الله جل شانو دا صحابه کرام منس کې دي د پار راوست چې ستا باندې ختم شي چې داونه وي چې نبی علیہ السلام دا کار کړي او پیغمبر او زه خود سره نشم کولای منس کې صحابه کرام هغه نمونه مثالونه وګرځول د دې د پار چې هغه انسانانو ستا بشان دي هغه دا کار کړي نو تیم داسیو چې هغه ته عزتونه او کرامتونه نصیب شي تا ته نصیب شي دا الله جل شانو شری دا الله جل شانو پیغام دی امت دا الله جل شانو ورکی یو واقعا استاسو مخ کې وړاندې کما هغه یو صحیح حدیث ته د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دو صحابه کرام دی حضرت عباد بن بشر او حضرت سید ابن خدیر هغه واقعا تاسو ورېدل کنه تبلیغیان او حضراتونه هغه ډیر بیانې وای هغه دو صحابه کرام نبی کریم صلی الله علیه وسلم چرتا یو ځکه څوکیداري لپاره ضرورت نبی علیہ السلام ته تاسو څوکیداریو کې هغه دوه صحابه کرام چې ال تلاړه دا غي نه پس هغه یو صحابي ابل ته وی چې لکه تو دشا نیمه شپه به آرامو کې زو څوکیداریو کوم بیا به نیمه شپه ته څوکیداریو کې زبا آرامو کوم دوه کارو په کې شي هغه ته ټیک تا ایو صحابي چې ودشو هغه بل وی چې اسناس امراج چرته په نفل باندې ودرېګا چرته قرآن مجید تلاوت وک هغه تلاوت شروع کو د قرآن مجید یو سورته شروع کو د قرآن مجید د مختلفو روایت مطابق چې هغه کله هغه صورت شروع کونه په دې کې دشمن چرته پټ راغله دی پاغه باندې دغه شي گزارو هغه په خپل باندې په پندې باندې ولګیدو او ان داغه اساسي خو قرآن مجید داغه صورت سرته چې نه رسولې منس کې نه ماته هغه چې ورګه د قرآن مجید سرته رسول الله صورت بیا الا داغه نه پس په سلام او رسول په سرته رسول بیا څه چلو شو چې هغه یو څو گزار یو کړ کنه دای دی وبېلی نه کمزور شو خپل بل مرګره موږ سره تور سره غیر افاس چې ما باندې غشي لګیدل ما ته ډېر تکلیف دی غوته مسلمان ته ما ته وختي ولې تا باندې دونه غشي لګي اته دونه کمزورې کې په چاول نه تا ته مخصوص شی وزر د سلام ګرځول او زبدي د خوب راوي کړو ما تاسو ګرانه خبره خو نه ده شریعت دې اجازه ورکړه ناغه دې نه زموږ قرآن مجید سره دونه محبت ته چې کوم صورت ما شروع کړو ما ته مناسب نخ کاری دا چې اغاز په منځ کې مات کما او سلام وګرځول دا اغي د وجي ما سو کو مخفل من غسر تور سو خپل صورت کې سر تور سو لاغه پس مترافاس دون لوی محبت قرآن مجید سره اوس دا واقع نه ده د دې نه پس ته یو ناشنا خبره انا آشنا خبره ده چې دغه صحابه کرام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره دا چې دا غشي وته لګیدل